زمونږ مشران چې 1980 نه راله نو دغه شان په دې علاقو کې د اورونو بندوبست نه و. خلکو به داسې په کلاو ځایونو کې اورونه بلول، د پیاف سیستم نه و، د انګیټۍ سیستم نه وه. دغه مشرانو زمونږ د 1985 نه دا روزګارونه شروع کړه. بیا دغه شان موږ ته د روزګار حواله شو، نو په هغې سره موږ د روزګار نور هم ترقي شروع کړه. په دې کې موږ د ډیرې د خبې لرې چې کوم دي د اوچته انګیټۍ دا جوړو. هغه خلک راټول شي په دغه ځای کې، خلک ګپ شپ لګوي. دغه شان د هر قسم انګیټۍ په دې کې زنانه پخلی کوي، په دغه شان ګرمایش هم وي. د دغې واسطې څخه موږ ډېر ښه قسمونه پکې جوړ کړل. بیلرې شوې، کدو انګیټۍ شوه، داسې اسرې والا انګیټۍ، هر قسم موږ برابر کړي. چونکې حالان کې اوس موږ نور مخکې ته حکومت کار دی، اوس موږ که پرېښودو نو ته به ټیک یې او که نه نو بس بیا دې کې کدو شکل انګیټۍ شته، په دې کې اسرې شته، دې کې فریس والا شته، په دې کې بیلر شته، په دې کې چورس انګیټۍ شته، په دې کې ډېر مختلف بورې والا کې غټبل کور ساده جی. په دې کې قیمتونه د 650 نه واله 2000 پورې 1500 داسې پکې شته. په دې کې د 1400 انګیټۍ شته، 2200 پکې شته، د 5000 روپو پورې ښه چورس انګیټۍ هغه پکې شته. هر قسمونه انګیټۍ دې کې شته. پیپ پکې شته، په دې کې دغه پیپونه شته، 9 فوټ پیپ شته اوږد، په دې کې 8 فوټ پیپ میلاویږي، په دې کې لنډي پیپونه موږ سره میلاوي. قسم انګیټۍ ده، د کم قیمت والا، د زیات قیمت والا، بورې انګیټۍ، د لرګو چورس انګیټۍ، داسې هر قسم انګیټۍ موږ ساتو. موږ سره ډېر وخت نه مشران د 40-45 وخت نه دا کاروبار موږ کوو. موږ چې دلته پاکستان ته رالو موږ مشرانو دا د انګیټو کار شروع کړو. شکر دی موږ هم خوشحاله و، عوام هم خوشحاله دی. موږ هم دلته ښه تعلق تېر کړی، ښه زندګي هم تېره کړې، عوام اوس هم تېره کړې ده. په دغه نسبت باندې دلته موږ په دیر کې روزګار کوو. یو د ډوړبا او راځو په دې دیر علاقه په دیر کې دا دکان هم دی، ښه ښایسته کاروبار کوو، ښه پاک، ښه هر سړی رانه ښه مطمئن دی، خوشحاله دی. چا څه زیاتې داسې دغه نه دي کړي. بس څو پورې چې زموږ پاکستان کې رزق وي تر هغې پورې به موږ دا کار کوو چې رزق الله بند کړو، بس ختمه به وي. موږ چونکې په پاکستان کې ډېر ښه زندګي، ښه وخت تېر کړو. هر قسم انګیټو کار موږ کړی دی او انګیټو کار کوو. په توک په وجه دغه شان د پرچون توک ټول کارونه موږ کوو. چترال علاقې ته، کوهستان ته، داسې براول ته، دې ته موږ په توک باندې مال ورکوو. پرچون د ټول علاقې خلک موږ پېژني. شکر دی موږ ښه روزګار وکړو، ښه زندګي هم دلته تېره کوو، ښه مطمئن یو، ښه خوشحاله یو چې څو پورې الله زموږ دلته رزق یې موږ به یو چې رزق ختم شو بس بیا به بس رزق الله ختم کړی بیا به زه خو موږ چونکې دلته خوشحاله یو چې دلته مو وساتي دلته پاتې شو نو ډېر خوشحاله یو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رقیب الله دی. مونږ په دې دکان کې ناست یو. دا د بخارو دکان دی. څوک دته بخارۍ وي او څوک ورته انګیټۍ وي. خو دا داسې یو څیز دی چې دا د دې موسم سره تعلق ساتي. اوس چې کوم موسم دی د ژمي یخ، تاسو ټولو ته پته ده چې په دیر بالا کې ډېره زیاته شدیده او سخته یخني ده، او بیا په دې وخت کې موسم چې کوم دی دا ډېر خشک موسم دی. او دغه وجې نه دلته یخني ډېره زیاته شوې ده، وچه یخني ده. دا تاسو ته چې کوم څیزونه ښکاري دا انګیټۍ، دا مونږ ته په دې ژمي او په دې موسم کې ډېر زیات چې کوم دی مونږ ته پیدا راکوي. دا مونږ په کورونو کې دغه شان چې کوم دی حجرو کې استعمالوو. نو په دې کې چې کوم دی مونږ چې کله دې ته لرګي ور واچو نو دا داسې زبردست اور کوي او ګرم اور چې د دې نه مونږ ډېره زیاتې پیدې اوچتوو. په دې باندې چې کوم دی په کور کې زنانه پخلی کوي او دغه شان چې کوم دی دا یوه انګیټۍ چې کومه ده دا چې کوم ده دې ته خلک بور هم وراچوي. کوم بور چې د لرګو نه وځي په مشینانو کې نو هغه بور چې کوم دی په دې کې استعمالیږي. دا شوه په 1300 روپۍ باندې، خو ډېره زبردسته چې کوم دی زبردست ریټ دی او چې کوم دی په ډېره ښایسته کې جوړه شوې ده. دا څادر چې کوم دی ډېر زیات مضبوط دی ماشاءالله. مونږ په خپله چیک کړو. څادر دی روندې سره تعلق ساتمه. مونږ کاروبار د انګیټۍ مونږ اخلو په روندېش کې خرڅو. خوشحاله خو کلو والے وړي که څوک د انګیټۍ زموږ نه هلته اخلي، دا پیپ زموږ نه هلته اخلي. د بازار نه به انګیټۍ دانه 100-1.5 روپۍ دي ته بایرات میلاویږي. که پیپ څوک اخلي پیپ به د بازار نه زموږ د کلي خوشحاله خو والا ته 1.5 روپۍ پیپ ارزان میلاویږي. چې موږ راغلي یو دا دیر کې کاروباریان دي نه موږ انګیټۍ وړو او دا بیا موږ هلته خرڅوو. او موږ نن موږ واخیستې 45 دانې انګیټۍ واخیستې، 1.5 سنم څنګلې واخیستې، 200 پیپونه واخیسته.
او ان شاء الله نور به سبا به وړو او بله ورځ به وړو او دا زموږ روزګار دی که چاته دا پکار وي پروندېش په حاله کې دا ګور کې اچر کې چراګانۍ کې ټول کې چاته پکار وي نو حاجي ګل بهادر صاحب پروندېش کې رابطه ساتي د بازار نه به 1.5 روپۍ انګېټۍ او 1.5 روپۍ پر ځان میلاویږي 50 روپۍ به ورته سنګل ارزانه میلاویږي